حدیث امام بخاری رحم الله جو ذکر کئی صرف اخفل یو مقصد حل کئی و اغداد چی یذکر من شهد بدرن بس دا مولانا زکریا رحم الله دا بخاری په تقریر کې کله کله لیکي وي د امام بخاری رحم الله مزاج دا سے ہے جب کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پھر پڑ ہی رہتے ہیں تو جو کہنا چاہیے اس چیز پر سے وہ لگی کنا تو بیا آخر تر صحیح اور جدیدہ مقصد دے کہ بھئی بدر تسوک سوک حاضر شو باغی پار دے اس رواج جمع کئی او دلته دا روایتونه چې دا د کتاب الصلات روایتونه دي او په دې کې چې کومه قصې دي نو کتاب الصلات کې به ذکر کیږي او تر تاسو دا خی چې عتبان ابن مالک صحابي چې د بدری وو او عتبان ابن مالک صحابي چې نو د مدینه منورې کې د خپل د قوم امام او د مسجد او د دې د کور په منځ کې یو وادي بوا د اوبو لار کله چې باران وورید د پاغي لار کې به اوبه ډېری جمع شوې د دې به مستنی شوته د کوبه کراس کول به مشکل ودیتا او آخر وخت کې دی بیا ورود شوی هم نظرم کم شو ضعیف شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی زدا غواړم چې خپل په کور کې یوځه د موز لپاره خاص کوم او بیا تاسو تشریف راوړې او پای کې یو دوه رکعات موزو کې چې مقام ته الله برکت ورکړي چنانچه دغه شوشوا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې په دعوت باندې لاړ بیا امام بخاری بداتا ته جلد اول صفحه 60 کې دادی ذکر کړي بیا کتاب العلم کې هم ذکر کړي زیب ذکر کړي کله بدا ذکر کړي چې لکه په وخت د ضرورت په کور کې د مزد پارزه جوړول جایز دي انو کله بده دا روایت په دې عنوان ذکر کړي چې د کور په جمعات کې استبراق په تور باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مطالبه کول دغه حدیث په بل ځای کې ذکر کړي چې د بل په کور کې چلاړ شي د مالک بیت ته اجازه غواړي لکه نبی علیہ السلام چې اتبان ابن مالک کو تسلار نبی علیہ السلام ورته چې اين اصلي لك کوم ځای کې موضوع کوي دارنګه دا روایت بیان په دې نقل کیږي چې یو سره چاله دعوت ورکی انو اغیله کې روټه په کی او دغه ملاقات پر رفقا راشنو جایز دي اتبان ابن مالک پیغمبر اسلام له روټه پخ کړو الوا کنا او صحابه په کې ډیر جمع شو دا روایت مکرر او متعدد مقامات کې برازي دیزه کې فقط دا خی چتبان بدریان خلاص ودیوی ګورا حدثنا امام بخاری و بی قال حدثنا یحیی ابن بکیر پرونه مولی سیب دے قال حدثنا اللیث دام پرونه دے عن اقیل مخکنه دے عن ابن شهاب اخبرنی محمود ابن الربیع محمود ابن الربیع ما ترواز ذکر کی چ ان اتبان ابن مالک حضرت اتبان ابن مالک چو وکان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم او دیو د صحابه کرامو د پیغمبر علیہ السلام نا ممن اغا صحابه شهد بدرن من الانصار چې حاضر شو په غزوه بدر کې د انصارنا فل حاصل داش امام بخاری وی چې اتبان ابن مالک بدریان اور انصاریان دے انصاریو مہاجرنو او دے بدریو چانو اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے راغلو نبی علیہ السلام څخه اوس دا مخی قسم ما درته سره راغلو
نبی علیہ السلام ته وی چې زه بوډا شیم او زما او د جماعت په منځ کې یو وادي د اوبو کله چې باران وشي نو زه تللی نشم نو کور کې موږ کولای شم او کې نه ها په دې ها خبره کو ورستو درس کې ان شاء الله چې دا علامه او سند د تحویل دی بیا ویل کی نه ویل کی دا مخکې سبق دی ان شاء الله نن براشي وبي قال حدثنا احمد قال حدثنا انبسا قال حدثنا يونس قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد بیا ابن شهاب ما تپوس کده حسین ابن محمد عالمنا وهو احد بني سالم د یو فرد د بنو سالم قبیله احد په معنا د یو فرد دی لکه یو سړی د یو قبیلی و د قبیلی شل کسانی د دې په غشلو کسانو کې یو فرد دی هم دی وهو من سراتهم او دام حسین ابن محمد چې د خپل قبیله د مشرانو سردارانو نه وو سرات وهانا علی سرات مشکات کې تاسویل دی او دویم پاندو سره روان دي عن حدیث محمود ابن الربیع عن اتبان ابن مالک فصدقه وغی تصدیقک او کمزه کې صفحه تیر شوی دا صفحه نمبر 60 ستاپدی مر الحدیث فی صفحه فلی کلی 60 وګوره صفحه 60 هغه قصه چې ما ته پښتو کې درته وې ښا باب المساجد في البيوت والصلاة براء ابن عازب في مسجد داري جماعة وشو جی قربان وشو خان ما کی گورا عن ابن شهاب قال اخبرني محمود بن ربيع الانصاري ان اتبان بن مالك ومن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد بدر من الانصار انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري کمزور شو نظر زما و انا اصلي لقومي ز امام د قوم ما فاذا كان امطار سال وادي کله چې باران شینو دا کندا دا وادي چې دا بېږي په وو سره الذي بين وبين زما د قوم په منځ کې لم استطيع ان اتي مسجدا فاصلي بهم ووددت يا رسول الله انك تاتيني فتصلي في بيتي فاتخذوا مصلى الى اخره ٹھیک شو دا قصه خبره الته ذکرو قربان د تانه لگا گورا علماء کرام و صلحاء امت د امام بخاری استاد د ابو الیمان دیوی چې ماته شعیب روایت نقل کړو د شیخ زهری نه شیخ زهری وی چې بن عبد الله ابن عامر ابن ربيعه زهری سے وی چې مال خبر راکړو عبد الله ابن عامر چې زوی د ربيعه دی اوس دی دا وکانا ودا عبد الله من اکبر بني عدی عمر رسیده بزرگ په اولاد د بنو عدی کې اکبر په معنا د مشر دی په معنا دا چې عمر رسیده به یعنی لکته کې زه دا ګرمه ته بوډا وي هم تقریبا انو اکبر بني عدی دې اکبر بنو عدی کې معنا د عدی بنو عدی په قبیله کې عمر رسیده بزرګ مشر شریو وکان ابوه شهد بدرن او د عامر ابن د عبد الله ابن عامر پلارچو یعنی عامر شهد بدر عامر بدریو دا مخفیل عامر بدریو دلته عامر بدری دی ها وکان ابو شهد بدر من نبی صلی الله علیه وسلم ان عمر دا تفصیل د اخبرنی دی اخبرني عبد الله ابن عمر استغفر الله اخبرني عبد الله ابن عامر خبر را کما عبد الله ابن عامر بس
اس درمیان کی جملہ معترضہ ابن عبداللہ ابن عامر آغا سڑے دے چدے د بنو عدی په قبیله کې مشر بوډاو دا عبداللہ وچ زما پلار عامر چو آغا بدری صحابیو خا اس خبر سے شرا کړو زوري زوی چې ما عبداللہ خبر سره کړو وی ان عمر د ان تفسیریه د مخ کی اخبرنی دی پاره اخبرنی ان عمر خبر را کړو ما ته چې عمر سے استعمل قدامه ابن مظعون عامل او گورنر مقرر کړو قدامه قریشی چې زوی د مظعون دی البحرین په بحرین باندې دا بحرین چې کوم دی دا یو زینوم دی د بصری او د عمان په منځ کې دی بصری او د عمان په منځ کې دی یا بصره او د حجر یا د حجر په منځ کې دی هلال حجر خوشکنه وبره حاشیه کې بصره او حجر لیکل دي او کته تعلیق کې بصره او عمان لیکل دي او د اکثر شراح چې کوم دین دوی بصره او عمان لیکي او دا مشهور ځایونه دي عمان او حکومت ته وکانا شهید بدرن او دا قدامه بدری رضی الله عنه وقال عبد الله ابن عمر وحفصه او دا قدامه چې د ماما د عبد الله ابن عمر او د حفصه حفصه د عمر سے لوروا عبد الله د عمر سے زیو د دوی چې ماما شو نو مانس شو د حضرت عمر سے او خشو اوس دې ځکه یو قصه علما ذکر کوي او هغه ډیره عجیبه ده مشهوره ده په واقعه د قدامه واقع قدامه په شهادت د جارود سره دا قدامه ابن مظعون چې کومو دې په بحرین باندې والی وو دې ته شراب سکلو جارود راغه عمر سے توي چې قدامه خو شراب سکل دي سزا ولا ورکا توجه کړ شراب سکل دي سزا ولا ورکا حضرت عمر سے ورته چې لکه گوادر څنګه څوک دی وی ابو هريره رضی الله عنه ده ابو هريره سے چراو وخت وتا څخه علم شه د قدامه په شراب باندې نور خو سنشته خو ماده په الټو لیدلو خوشو کنه چې دا نشي په حالت کې الټه کوله الټه خو نه کنه دا خلاف دي الټه کوله یعنی غلې په الټه غاړي وخت کړه اړو دې غاړي باندې تعویل شو معلوم شو ها د نور ما ته پته نشته عمر سے بھی ښا مطلب دا چې زلک معلومات کوم تو جارود راغې نو عمر سے ته وی چې قدامه له سزا ورکړه کند شراب نو عمر سے ورته چې ته مدعی کی گواه نو څنګه لیکنه ته مدعی او کی گواه گواه او مدعی کی دوه خبري گواه خو دې ته ز گوی کوم چې دې شراب سکل دي خلاص یو دعوت چې زه مطالبه کوم چې دې له سزا ورکړي شي دا خبره په جارود باندې بدو لګیدا ایوته دې ستا اوخه ده کنه ته د اوخه لحاظ کوي او دې له سزا نه ورکړي تا خیال ورته انو دغه وخت کې عمر سے ورته چې زما د مخ نه لری شه او کینینو ذلیل بده کوا مطلب دا چې دې بیا د بیو کړه چې دې ستا او خیر ذکر صدا نه ورکې الکه خو سزا خو علم ورکې چې عدالت راشي ګوان سو پیشي یا معترض اعتراف کی یا یو دو کسان راشي چې رأیته فی هذه الحالت قد شرب خمرا وغيرها وی حضرت عمر سے ویل شه زما د مخه رکنی ذلیل کوم دی نو قدامه ورته ذلیل کول حقدار غد او ته ماته وای د استاد ترزوی دی یا اوخه دی زکه ته داسې کوي
بہرحال قدامه راو وخت عمر سے وته چې ستا مبارک ما ته پته لګېدل چې تا شراب څښلي او زه تعالی سزا درکوم هغه ما شراب نه څښلي په ما گواه پیش کا نو گواه کو نور څوک نو د قدامه خزي څخه عمر سے ولار او دغه خزي ته وی چې ستا دا خاون شراب څښي کې نسبي وی دي شراب څښي څنګه خې خزي یاو دي شراب څښي حکم عمر قدامه راو وخت او پاری باندې حد شرب چې هغه اتیا دوری دي هغه ورته نافذ کړ او دین مخکې بعض روایتو کې راځي چې قدامه راغی هغه ورته وی چې په ما باندې حد نشته ازګه قران عظیم کې وایي ليس على الذين آمنوا إذا ما طعموا ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا ما طعموا بس إذا ما اتقوا تلانر خدامي تو قرآن چې ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إذا مما فيما طعموا نشته ګناه پاګه چا باندې چې ایمان راوړي او اعمال کړي په شکل د شراب که ما شراب کړي دي زه خو مسلمانم ګڼم عمر سے ورته غلطه خبر دی وکړه مخکې وې ځامت تقو دي دا معنا نه ده چې بس مسلمان د شراب کی خیر دی اذا متقو مخکې راغله ځان ته بچ کی ګڼم توبه وباسي ځان ته بچ کی او د دې تعلق اله دي چې قبل تحریم اس کړي بعد تحریم خود سزا ده بہرحال سزا ولا ورکړه خدامه خفشو بیا ته عمر سے حاجت نو قدامم په کال حاجت راو وای عمر سے حج کې خوب ولیدا او خوب کې ته الله مهربان اشاره وکړه صالح القدامه فانه اخوک قدامه سره قدامه ابن مظعون سره مصالحت کا دستارور دی سارا پاس د حضرت عمر سے قدامه فصلار اے نو قدامه او بس قدامه سره ملاقات وکړه مصالحت ورکړه مثلا حال دا واقع فتح الباری ذکر کړی دا امام بخاری په شرط نو ذکر نه ذکر کړی چلو دا ګورا مالک وی د امام زهری نا دا زهری خدا ته پته ک محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری چې ان سالم ابن عبد الله دا سالم د عبد الله ابن عمر زید یند عمر سے نسید اخبرو دی سالم خبر ورکړ دی زهری تا او دی سالم چې اخبر رافع ابن خدیج عبد الله ابن عمر رافع ابن خدیج رضی الله تعالی عنہ چو دې خبر ورکړ زما پلار عبد الله تا چې ان عمیه بشک رافع ترنا عمیه ترنا د رافع چې یو نوم دې زهیر او د بل نوم دې مظاهر یو نوم دې زهیر د بل نوم دې مظاهر یا د یو نوم دې زهیر او د بل نوم دې مطهر وکانا شهدا بدرن او دا ترونه د دې دواړه حاضر شوی غزوه بدر ته اخبراه چې د دې دواړو ترونو خبر کو رافع ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه عن قراء المزارع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منع کړی و فکرای ورکول د ځمکینا مزارع ضرب دکنه اغازه د کاروندی پیغمبر علی السلام منع کړی و فکرای ورکولو د ځمکینا یعنی په برخه ورکولو د ځمکینا دا ان شاء الله کتاب المزارع کې راشي مزارعات په باب کې چې مزارعات جایز دي او که جایز نه دي د پدې خو باس دي خو آخري قول دا دی چې مزارعات جایز دي خو په سلسله د مزارعات کې دوه قسم روایت دي د ممانعات هم دي او د جواز هم دي
نو کوم روایتو کې چې د ممانعت ذکر دی نو هغه چې زمانی جاهلیت کې چې کومه طریقه وا زمانی د جاهلیت طریقه دا و چې مالک د ځمکې وا یو پټه یا یو حصہ آب ځان ته مخصوص کړه او باقی به کاشکار ته ذمہدار ته ورکړه او دا حرام پدیو چې ډیره ممکنه وا چې د مالک هغه مخصوص ځمکه فصلو کې بلونه کی او دغه مضاری هغه مهنت چې کوم دغه ضایع شي یاد هدايه خو بدل تعویلی کنا لکه هغه مضارات ممنوعه ده لکه دا نیر په غاړه ولی په غاړه مالک وی چاله کدا پټه چې کوم د نیر په غاړه غاړه دي د دې غله زما د نور ټول ستاره دا حرام ولې دي ډیر ممکنه ده چې دغه د نیر په غاړه فصلو شي او نورونه شي او یو مزارعت غیر متعینه ده چې پای کې د حصص مقرر ني مانس دي ته وی لکالکه چې ته د زما پټه کرا او مال شل من پکې نه غنم راکونو ټول ستا دم من دي ممکن ده چې دا پټه فقط شل منو کی دریم قسم هغه دی چې مزارعت په نصف ثلث باندې په ربع خمس باندې چې دا ځمکه ته کارنی مستانی مزما ثلث زما نور ستا نصف زما نور تستا نو ټیک دا کې دوه بوره یو بوره بوس تا کله ورته 15 بوره یو شو نو خمس د مالک د سلوستا شوی نو دا بالکل دا مزارعت جایز دی حدود کې اختصار دی وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نان اکرای المزارع من فرمایله په کرای ورکول د ځمکه قلت لسالم امام زهری وی د قلت فعل زهری دی امام زهری ما سالم ته فتکری ها انت تو خو په کرای ورکای کنا ته روایت ذکر کړه ما ته چې نبی علی السلام چې دی زما خپل وی چې نبی علی السلام د ځمکه په کرای ورکول نه منع کړل ته خو په خپل په کرای ورکای او برخه ته خو په خپل ځمکه ورکای روایت نه منع کړي انکار کړي وقال سالم نام او ان رافعا اکثر علی نفسی رافع په نقل کولو د حدیث کې فزان زیاته کړي دي اکثر معنی یاد کړه ګناه ته اشاره ده ان رافعا رافع چې ده اکثر علی نفسی سمانه زیاته کړي د خپل ځان باندې سمانه شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خو منع د کرای نه کړی دا او هغه چې مقام او حصہ مخصوص وي پیغمبر علیہ السلام د یو خاص قسمه منع کړی دا او رافع دا حدیث عام عموم هغه سره ځکه په ځان زیاته کړی دی نبی علیہ السلام وی چې هغه کرای منع دا چې یو مالک د ځمکې ځان له څه خاص کی نو رافی دا حدیث مطلق ذکر کړ چې په برخه ورکول د ځمکې ناروا دي الکه په برخه ورکول ناروا نه دي په برخه هغه برخه ناروا ده چې مالک ځان سره خاص ته به پوهل طالب جانا شیخ القرآن د پنځپیر رحمت الله علیه زما رومبه ملاقات شو یو سړي د تاسو کو چې دا غاڼه څنګه را بالکل جایز ده نمنګه خود غرونو خلقو کنه غاڼه خو پیژنه کنه من خود غرونو خلقو نمن خو بدغه اوریده چې غاڼه حرامه ده غاڼه حرامه ده غاڼه حرامه ده تاسو هم اوریدي غاڼه حرامه ده چې کله شیخ محترم نه تاسو د غاڼې په باره کې شیخ سوی بالکل جائز دا قرآن وچی جائز دا فرحان مقبوضا او بخاری حدیث تی چې نبی علیہ السلام چې کله وفات کېده نو درعه مرهونة عند یهودیین او دغه صغره يهودي سره غاڼه وا غاڼه بالکل جائز ده یو بوډا سره هغه جین دا غاڼه حرام نه خلک وي په سړی ځان په پوکا
یو غاڼه دا رهن دی ایو د رهن نه نفع غستل دی د انتفاع من المرهون بالمرهون حرام ده غاڼه په قران کې جایز ده تا خیال دی زما ذهن کلاو شو مسله حل شو اق خبره دلته دا رافی وی چې وای پیغمبر منع کړی د ازمکه په برخه ورکول سره د دې مطلق برخه ورګولا حالانکه مطلق برخه نه پیغمبر منع نه کړی بلکې هغه برخه نه منع کړی دا چې کوم کې مالک د ازمکه ځان سشه مخکې د طالب جانا شداد ابن الهادوی لیسی شمال دل و رفاع ابن رافی رضی اللہ تعالی عنہ او دا رفاع صاحب چې وکانه شهید بدر خلاص نور پکې څه دماغ کړه بس دیده پر امام بخاری خپل د مزاج مطابق خبره حل کړه چې د داخی چې به د عمرو ابن عوف چې کوم دی د بدری د خلاص امام بخاری شیخ د ابدان په دې باندې پرمغه خبره کړې و او نن هم سبق زموږ را روان دی البته کې ابدان اسم عبد الله او کنیت ابو عبد الرحمن دیوی خبر را کړو مال عبد الله هغه مال خبر را کړو مامر او یونس دواړو د زهرینا دا مامر او یونس موږ پرن ویلو نن را روان دي دا دوار د امام زهری شاګردان دي عن عروه ابن زبیر تیشوا دا زهری نقل کې د عروه ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ چې انو دی عروه اخبر خبر ورکړ دی زهری ته جن المسور ابن مخرمه مسور ابن مخرمه خبر ورکړو دی اوروته چې ان عمرو ابن عوف چې بشک عمرو ابن عوف چې دی هو خلیف لبنی عامر ابن لؤي چې دی معاهده کوونکو د بنو عامر قبیله وکانه شهید بدر مع نبی صلی الله علیه وسلم عمرو ابن عوف یو حاضر شو نبی علیہ السلام په مرګرتیا کې غزوه بدر تا خبر د سور کړو چې ان تفسیریه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعث ابا عبیده ابن الجراح الى البحرين یاتی بجزیتها نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابا عبیده ابن جراح رضی الله عنه چې یو د عشره مبشرانو د لګلو بحرین ته دله پایاتی بجزیتها چې دا عبد الله ابا عبیده ابن جراح چې ده راوړي منتا د بحرینو جزیه او ټیکس ګوره اوس تفصیل دا دی توجه دا بحرین چې کومو دا فتح شو او حضرت علا ابن الحضرمی رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام په بحرین باندې امیر مقرر کړ چونکه د بحرین په خلکو باندې جزیه وا سالانه ټیکسو حتی یعطوا الجزیه عن یدهم وهم صاغرون او کله چې کال پوره شو نبی علیہ السلام ابا عبیده ابن الجراح چې کوم دی هغه اولېګا چې لارشه او علا ابن حضرمی ته وایا چې تعالی د بحرین ټیکس درکې چې تراوړ مدینی ته چې په فقراو باندې وښ دلار صحابه کرام ته فقرا د مدینی ته خدا معلومه وا چې ابا عبیده ابن الجراح ټیکس لګل د بحرین یو ورځ دی پیسې راوړې 1 लाख روپے تقریبا یا کم وبش ماشلی کلی دي د دې چې څنګه پیسې راوړلې نو خبر په غرباو کې خور شو چې ابا عبیده ابن الجراح چې کوم دی د بحرین ټیکس راوړې دي شپوا چې سار شه د مزتا نو فقرا د مدینی چې نو ټول را غوړ شو چې نبی علیہ السلام به موږ له پیسې راکې کنه فقر غربتو نبی علیہ السلام چې موږ قوم ته متوجه شون چې قتل نو ټول خلک جمع
نبی علیہ السلام مسکی شو زما خیال دی جو تاسو د ابا عبیده د واپسې پته لګېدلې ده هغه وی جی او یا رسول الله مونږ ته لګېدلې ده نبی علیہ السلام فرمایل ز مبارک شه ابا عبیده ابن جراح چې کوم دی ټیکس راوړی او جزیه او تاسو له بدر کو خوشاله بشه او یو خبره ته کوم چې دنیا د خوشاله زینه ده او دنیا سره مینه نه کوي ونه دا دنیا به تاسو له داسې تباہ کی لکه تاسو مخکې خلک دې دنیا تباہ کړي دا اوس حدیث پورا تفصیل سره واورا وکانه سره بیان دی د واقعي او پیغمبر رسول الله هو صالح آل البحرین چې پیغمبر اسلام مصالحت کړو بحرین والو سره وامر علیهم العلا ابن الحضرمیہ چې علا ابن حضرمی صحابی مشهور دی فقدم ابو عبیدہ بمال من البحرین ابو عبیدہ واپس راغی په مال د بحرین سره او 1 लाख روپے وی فسمعت الانصار بقدوم ابي عبیدہ واوردا خبر انصاریانو پر اتو د ابي عبیدہ ووافوا صلاه الفجر پس دوی ټول جمع شو په وخت د مزد سبا وافوا ایفا پورا کول دي نو پورا شو دا ټول په وخت د مزد سبا جمع شو ما رسول الله صلی الله علیه وسلم فلما صرف ارکه چې پیغمبر اسلام دنه فارغ شو فتعرضوا له دې مخامخ شو پیغمبر اسلام ته تعرض مخامخ کېدو تم وی یا تعرض د تعریض نه ده مانو جی السلام علیکم جی بل جی السلام علیکم نو بل بگی جی ابا عبیدہ راغل دی بحرین اور دا تعرض یا مخامخ کېدل یا دا خبره کوله فتبسم رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر اسلام مسکیش بشیشو گنا حين رآهم کله چې دا انصارو قتل ثم قال بیا نبی علیہ السلام فرمایل اظنکم زګمان کوم پتا سو باندې سمعتم چې تاسو دا خبره باوري دي چې ان ابا عبیدہ قدم بشین شبا عبیدہ راتل کړي په سمال سره بشین اسمال نو قالو دی انصار اجل او جی یا رسول الله دا خبر اوریدل نبی علیہ السلام فرمائے فابشروا معنا خوشاله شي فحاصلوا د مقصد خپل او پیسې راوړي دي اوس بدر کو درتا واملوا ما يسركم او امید اوساته دا غسیز چې تاسو له خوشاله کی واملوا امید اوساته ما دا غسیز يسركم چې تاسو له خوشاله کی مانه پیسې شته راړي لک روپے دي او شو ان شاء الله فوالله اس نبی علیہ السلام زمانه پر اب قسمی مل فقر اخشى علیکم نعم په غریبای باندې پتا سو یریدون کې کہ تاسو غریبانان یې مال اس یاره نشته په دې غربت چې کله بقاوی ایمان به تاسو محفوظ دي تاسو کې غریبانان شه مال اس یاره نشته ولکنی اخشى یریګم ان تبسط علیکم الدنیا چې وافر شي پتا سبحانه دنیا کما بسطت علی من قبلکم لکه چې تاسو مخکې خلق باندې وافر شي وا فتنافسوها کما تنافسوها فتنافسوها تاسو په دې دنیا کې رغبت وکئ مینبا وکئ رغبوشي لکه چې مخکې خلقو په دې دنیا کې رغبت کړو نو وقته لیکوکم دا دنیا بتا صلح هلاک کی کما اهلکتهم لک پخوان خلق چې دی دنیا تباہ کړو او دنیا د تباہ کولو ته نسبت د تباہ نسبت دنیا ته سبب دی هغه په دې دنیا کې هلاک شو کنه لکه قارون ته وګوره داغه د دنیا دی وجه غر شي کنه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ايش واصل كما احسن الله اليك قال انما اوتيت على علم عندي لا يفقروا كبدي دنیا باندې او تباش دې دنیا باندې ناز مکوي ورنه دا دنیا بتا سول تبا کی
معلومه شوا علماء کرام چې دا دنیا خوشې ده طالب جانا ډیر خوشې ده خو دې اس ده د دنیا اس پدا او دې ته خسته واګي اوچو او خصو لپی کوا او په دې تیشي کې په پوند گزارونه ور کوا او خز غلاوا دنیا ډیر خوشې ده او اس په کا او چې ستام مرکوبي او تی پیراکبي او واګي دی نیولي او په دې تشو کې وای اوس غلای دا خدا او خیال کول چې ته دا دنیا پتا سره نشي کته په سوې د بادشاہ شوي او کې پتا سره شو جو حالات شوي مسله حل شو اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعل الدنيا في قلوبنا خلاص چلو علماء کرام صلحاء امت ابو النعمان وی حدثنا جرير ابن عازم ان ابن عمر كان يقتل الحيات كلها تاسو مشکات ویلی د خیر سره دا مسله ان شاء الله دلته راځي خو مشکات خو یاد کنه بخاری زکه خو ته موقوف علی وی الله الله دا ماران چې دي دا زمونږه ازلی فطری طبيعي دشمنان دي یاد حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلو ما سالمنا مز حاربنا کله چې زمونږه د مارانو سره فطری نفرت پیدا شوه دي موږ دې مارانو سره صلح نه وکړو معنا مار د صلح شي نه دی چې دلته ته ملاو شنو مړی کا دا چې ته خیر دې ما وجنه به خامخا بل جاهلیت ته خلقو دا دستورو کې چرتا مارو وجنه دې مرګري بلالتا بخامخه وجه دا کل ذالک غپ و شپ لا اصل له فی الشرع کوئی کنه دا څه غپ شپ خبري حضرت عبداللہ ابن عمر سے پتغی مزاج بانے چرته به مار وکړه نا مار به وجه چاہے اغه مار چې کم دے مولانا سے با اغه د باه مارو یا د کور مارو د کور مارو کې د بار مارو خو چوبه کتن سوه کوله واجب یو صحابي ورته وی چې پیغمبر علی السلام د کورونو د مارانو وجلو نه منع کړی دا ولی زکا دا په کورونو کې چې مارانی دا په حقیقت کې جنات او د جنات عمر چې سوا شنو دی خپل شکل د مار باندې بدل کی امنګه هم د غرونو خلق اوسو خیر زم په دې علاقو کې دمر بدمعشي شروع شو د مال او زر چې دا چې کوټي جوړ کړی د غرونو لپاس ته به حیران شي چې د خلکو دې ته سیمټ څنګه خېجول دي او سری څنګه خېجول دي کنه او په خوا چې زمونږ علاقو کورونو هغه کټ پینشونه او لړکی بو د شپې په پکې را کړ کړ کې د کله مار روانو کله منګکان روانو او سړي به خوب نشو ګور کړهاله په خاطر دا خل ورته ارداسل کې دغه سي ماران بو او موږ لیدلو په دې کورونو کې ماران بو او دې د پیغمبر اسلام دا کورونه ساتي پاندہ چاته سوې نه دا خل ورته مشکات کې بخواغه واقعم ویلی کنه یو صحابي چراغه او بیا خزه په ورکه ولاړه وا ا دې چې ویني تاسو د ګورم ته دی ورته چاته ولاړه ای خدای باندې نو ګوره بلا ده ورغه سره جنگ کو اخر هغه صحابي دا غمار د وجنه شهیدم شه دا قصه خو بتاویلی کنه مشکات ته یاد ده تو بار تقدیر چې کوم دی حدیث کې راځي ان ابن عمر کان یقتل حیات كلها ابن عمر سیب چو عیب وجل ماران جمله چې څومره به ملاوي دل آب وجل بغیر د تقسیم د کور او د غیر کور نه دا به نه چې دا د کور دی او دا د غیر کور دی خو وجنه چا غسپین بو چا غب غټو یا بغوړی کېو حتی حدثوا ابو لبابه البدری خلاص بخاری مسئلہ حل شواس ابو لبابه بدری دی راس تر دې پورې چې حدیث ورته بیان ک ابو لبابه بدری چې نبی صلی الله علیه وسلم منع کردان قتل جنان البیوت
دا قتل د مارانو د کورونو نا فامسکنا حضرت من کردانو دے بس ک جنان البیوت جنان البیوت جنان البیوت او جن د جنین نه دے او شکر دې ته جن وای ذکر جنات نه جوړي سبحان الله او دې لیکل دي صفحه 467 کې دا تفصیل موجود ده 467 دا بخاری دې ډېر مزدار صفا سترا سبحان الله دې مکر خو ګور بھائی كان عن ابن ابي مليكه ان ابن عمر كان يقتل حيات ثم نهى قال النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له فوجد في سلخا حيتا ويمد پدې کې جامد مار فقال انظروا اين هو فنظروا فقالوا اقتلوه فكنت اقتلها لذلك فلقيت ابا لبابه فاخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل جنان الا كل ابتر موجن تاسو ماران سوا د هر لنډینا جی توفیتین ابتر بین لنډی مار لنډی غلن غونی چې دو سره چی هر وخت یو دی سره خوږي جی توفیتین خاوند دو نقطو فإنه يسقط الولد ويذهب البصر فاقتلوه ورپسې هغه حدیث تاوي لا ان ابن عمر كان يقتل حيات فحدثوا ابو لبابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل الجنان البيوت فامسك عنها مزیدار خبر اوشي بخاری دې حل شو جناب گورا علماء کرام و صلحاء امت و دراتن کے وقت لوی لوی شیوخ و بزرگان بدر کی تاسو پتہ دا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ کریم چرے تاریخی غلبہ ورکا بدی تاریخی غلبہ کی اویا قیدیان شو دا مشرکین و اویا مردار شو بدی قیدیانو کی حضرت عباس تا پیغمبر علیہ السلام ترہمو رضی اللہ تعالی عنہ تقریبا د هر سړی باندې او د قصه تاټول لوی مفسرین قران تاسو ویل دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی فیصله نو راغلی په بار د بدرینو کې چې وی وجنی او کې فدیه تیوالی آزادی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشوره واغستا حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورتوی چې صحابه کرام چې دي کمزوري دي غربا دي دا اویا کسان چې دوی نه موږ په فدیه واخلو او هغه فدیه په غرباو کې تقسیم کو او دوی به پریږي ځکه د عربو مزاج چې نه دا د پښتنو مزاج او غیرتی سره چې نو باغی سو احسانو کې نه بیا احسان نه ایږي وجګنا نو چې موږ دوی آزاد کو نو دوی سترګې موږ طبقاتې نو مقابله بل نه راځي او ډیره ممکن ده چې الله پاک دوی د ایمان توفیق ورکړي مسلمانان شي بیا زموږ مرګري دشمن سره جنگي حضرت عمر تویا تاسو راځه حضرت عمر د الله پیغمبر زماره ایداد چې داغه بدبخ خلق دي چې دوی ستا مقابله ته په بدر کې راغلو دا خزان له خبره چې لاس پتا بر نشو اګری لاس پتا بر شوی ته به پیخي دا لوی دشمنان دي او زم چې دوی دلته کې ټول حلال کړي او ویني دلته توي کړي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ابوبکر ستا مثال چې کوم دی د ابراهیم او د عیسی علیہ السلام. عیسی علیہ السلام ویل چې ان تعظم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت. اور ابراهیم علیہ السلام ویلو ومن عصاني فإنك غفور رحیم. او مرا استا مثال د موسی علیہ السلام او د نوح علیہ السلام دی. موسی علیہ السلام ویلو چې ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم. وای کنا فیضان څنګه ہے پلان حتی يروا العذاب الالم. دزا په تھوڑے ما. اور نوح علیہ السلام ویلو چې لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، خود تو تباہ کی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام به هر حال اجتهادی فیصله فرمایلا او فدیه واغستا. دار سړی په لاس باندې، دار سړی په سر باندې 40 اوقی سونا وا. سبحان الله. او د عباس سے سل اوقی او د عقیل چې کوم دی اتیاوی. انو په دغه وخت کې عباس یې نبی علیہ السلام ته په ما د دا ډیره زکه خدای زستا ترې ما په څه وخت کې اتراغه چې یوتکم خیر مما اخذ. نو عباس یې کا چې په ما باندې 200 نورې شوی. الله وعده واخفکیږي مکه اسلام راوړو چې تاسو څومره مال اغسته دې دغنه بلل. دغه وخت کې د اسارای بدر د تړلو اختیار حضرت عمر سے تو ورکړ چې دا وتړه. دای چې لاسونه نو تړل نو عمر سے چې عباس چوتړه دا اکړې لګې ډېرې تیز کړ. دا اټو کې خوږي خان داسې خوږي زموږ استادو آیت سزا تاسو ورکوله. دې دوه کوته سره به سزا ورکوله. موږ واړو چې موږ به قضا شو، یو رکعت قضا شو د امام نه بتیر شو سزا ورکوله. دا څوک دا ډېر بد دی. انو دا زه گزار ډېر بد دی. نو عمر سے عباس وتړه خو دې ټیټ وتړه. نو هغه څومره تکلیف و چې د عباس د سترګو نه اوښ کې ارتاو شو. تکلیف یې ګان دا اوف نه کول اوس اوښ کې ارتاو شو. دا درد دی وجه نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوکتل نو پریشان شو ځکه العم سنو ابي تر خود پلار پزي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وې دا عباس د اذکارای لګه سستا کوي. نو ارسوار لاړل نو عباس لازم مکمل کلاو چې کلاو کړي چې نبی علیہ السلام ته وکړه. نبی علیہ السلام مسکی شو. صحابه پوښتنه سواریان چې نبی علیہ السلام د عباس په کلاول خوشاله شو. اوس راشه چې نبی علیہ السلام نور خوشاله کو. امن نبی علیہ السلام ته چې موږ عباس کو دې بالکل نه. عباس په دې معاف تا چې پیغمبر پاک خو خوشاله شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چاري وی وینا په فدیه کې به 1 روپیا هم ورته نه پریږدي. دا خیال ورته هغه خطر اشاره. حدثني ابراهيم بن منذر قال حدثنا محمد بن فليح عن موسى بن عقبة قال ابن شهاب حدثنا انس بن مالك ان رجالا من الانصار يودلد انصار قبيله رالا استاذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجازت وقت د پیغمبر علیہ السلام نا فقالوا ندي انصار اذن لنا الله پیغمبر اجازت را کمتا فلنترك لابن اختنا باسن فداءه چمنګ پریګدو مافو خپل خوریتا چې عباس دغه فدیه زکه دی عباس دی خوري زکوي چې د عباس لار چې وکنه هغه په دې لارې باندې په سفر باندې په دې مدینه کې هغه وادم کړو وځګنه او دغه نه بیا عباس پیدا شو. ان دې لپاره عالم مدینی وی چې دا زمو خوري دی. اوسم دې پښتنو کې دا غسی لکه یو سره د یو کلینا وادو کی او بیا دغه زنانین اولاد پیدا شي. کلیوالوی دا زمو د کلیوالو خوري دی. دا یو رواج دی
نو دې لابن اختنا عباس مګه فدیه پرېږدو فدا او دې فدیه قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والله جی لا تذرون منه درهما قسم می پلا چې نب پرېږدي دوی د فدیه د عباسنا یو کثیره اجازت نشته چې تاسو کثیره پرېږدئ بس غم خاده رضا غم ما دا غم خاده رضا